اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمانانو دوستانو ورونو چونکہ کا اولاد نارینوی کا زنانوی پر مور پلار دا آغا تربیت فرض دی کا خدا نخواستہ مور پلار دا اولاد تربیت نو کی پر روح المانی کی فرمائی پورز دا قیامت خواہ غسڑیتا درگردو غٹ عذاب ملاوی جی کم چاچی دخپل اولاد تربیت نو کی نو دا اولاد تربیت کول پر مور و پلار باندې فرض جوړیږي او نیک اولاد به د مرګ بعد د مور د پلار د پاره صدقه جاریه وي. نن سبا چونکې زموږ ستاسو ماحولونه انتهایی تباکن اور برباد کندي، هر سړی پریشان اور په تکلیف باندې دی. زه ستاسو په حضور کې یو خط د حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ د زوی د مولانا سید اسد مدنی رحمت اللہ علیہ یو خط ستاسو په حضور کې ذکر کول غواړم. امید لرم چې هر نارینه به وخپلو زنانو ته دا خط ورسوي. خط د بچی انتهایی پریشان و، نو بیا مولانا سید اسد مدنی پر یو کاغذ باندې خپل بچی له یو خط راواستاوی. دا خط په اردو دی، زه ستاسو په حضور کې مختصرا ترجمه ذکر کول غواړم. باید چې تاسو یې خپلو بچانو ته وخپلو زنانو ته بېشک وخپلې زنانې ته وخپل خور ته وخپل بچي ته دا خط ذکر کا. په دې سره به ستا کور او سبا چې هغه واده سي یا وت سوی ده د هغه کور به جنت جوړ سي. په دې خط کې دا لیکلي هم دي که څوک دغه خط درې واره عملی کی وایوری اور پدانیت دا عمل پنیت باندی بیا باغکور دا جنت جوړ سی. پاگا کی دی لکی ہوئی گرانی لوری اللہ پاک دیستا دین و دنیا دوارا خوشحالا، ستا دین و دنیا دوارا بامراد اور خوشحالا اور خرم لری. لوری دا دنیا اچو رج دا پا دی وجہ باندی دا دی خپل خواہش پا خاطر تا آخرت اصلی اور ہمیشہ زندگی میں برباد ہوا. دا دنیا پا خاطر خپل اصلی زندگی برباد ول تا دا خپل دان سرا دشمنی اور سخت دوکہ دا تا خپل زندگی وسپل ذمہ دار سوئے مش پنجری سول اور دا چامور پلار ہمیشہ نہ پاتا کیجی. پا دی وجہ باندی وستا دا ہر شا اور بدکار چکے سوچ پر کوا اور اصل دا نفع اور دا نقصان رسیدو والا ذات اللہ پاک دے غٹ خرخواہ ذاتی. ستا خاندانی ورثہ یعنی پا میراث کی وطا تا دولت اور بادشاہت نہ دی پاتا سوئی، بلکہ یہ بچی تا تا پا میراث کی دن اور تعلق باللہ پاتا سوئی دی چتا بدا اللہ سر تعلق ساتی. پدا وجہ باندی چی دولت اولاد سی، دولت اولادی پیسی اولادی دسی دا دنیا عظیم سخا عظیم شئی قابل فخر نسی جوڑی دلی مگر اگا دن جوڑی تا دی زل اولادی اور دی خاندان اولادی سیو علت دستا ہر لیری اور جندے ہر کار اور ہر حرکت ہر شتا خلق پڑیر غٹ غور گوری. کچیر استاس کار ستا ہر کار دخپل بابا اور دخپل نکہ دا مولانا حسین احمد مدنی دا طریقی خلاف ہو، نو بیا بخپل زان ہم رسوا کے او آغب ہم رسوا کے یعنی مرد پلار اور نکہ ہم رسوا کے خپل زان بہم ذلیل. لباس پیشن اور نقل بجائے دینداری لحاظ اور شرم حیا ضروری ہے. توازمات پیشن اور نقل بھی خوبصورت اینا بلکہ دن وکا شرم حیا دا ضروری ده. دا دیر خلق سرے بچی تعلق مساتا، کم سخا کم تعلق اور کم سخا کم خبری انسان دا دیرو مصیبتوں سے بچاوئی. تعلق دخلو مشرانو دا مرضی مطابق ساتا. چون استا مشران کم سڑے خوشئی آگا خوشوا چی مشران دا کم چاسا بدوڑی دا آگا سا بدوڑی اور چوک سی بچی کورت دل راسی اور دا ملاویدو دا پارا دا آغا سر پا خوش
اخلاقی اور په خنده پیشانی اور په عاجزي سره مخ ته راځه. همیشه خپل ځان درګردو کمتر بوله، څونه غټه خبره ده. همیشه خپل ځان درګردو کمتر ګڼه اور نور ګرده په نور کې څومره خرابیالي وي هغه د ځان بهتر ګڼه اور د سر مشران خپل مشران او خپل خورخواب ګڼه. انشاءالله په ژوند به نسې ذلیله. د واده مخکې د مور پلار درجه د الله او د رسول نه بعد وي غټه درجه وي. د مور پلار درجه د الله او د رسول د درجه بعد غټه درجه وي، مګر د خاوند د واده بعد بیا هغه درجه د پلار د مور چې کومه درجه وه او د خاوند دا جوړه سوه. د ده د مرضي خلاف چلېدل ډېر مردار عادت دی. دا وځان ته د عادت مه راپرېږده اور خپل کار کوه، خدمت خادمه د ځانه جوړه کړه. ټوله به ستا محتاج وي او ټوله به په زړو کې به ستا عزت وي. آرام طلبي، سستي اور خدمت د بل چا ساختل دا به تا د خلکو په نظر کې ګیراو کړي. د کور هر شي نگراني ساته، یو شی مه ضایع کوه، د یو شي بې پروایي مه کوه. کور اور د کور د ټولو شانو برابر صفایي او سترایي او خپل ځای یې ږده. کم شی چې د کم څه راپورته کړي پر هغه ځای یې ږده. مسالې او چای اچار وغیره چې د کار کولو بعد یې بندوه او پر هغه ځای یې ږده اور خلاص یې مه پرېږده اور بې ځایه یې مه پرېږده. اور د کپړو اور د کالي او د نور شانو پر خپل ځای ور جوړ کړه چې د ضرورت په وخت کې تا ته پر هغه ځای میلاو شوي. لمونځ پر خپل وخت په صحیح اور په اطمینان سره په د زړه د اخلاص د عادت جوړ کړه چې لمونځ پر خپل وخت په صحیح اور په اطمینان سره په زړه په ګرایي سره لمونځ کولو عادت جوړ کړه. ناشکري اور غیبت چې د ښځو بدترین عادت دی، د دې څخه د بچاوېدو کوشش کوه. فقط وسلام اسد دا یې خپل نوم نو څومره قیمتي په دې کې هره خبره لیکلې ده. لہذا تاسو څه دا درخواست دی چې دا خط دغه ما په پښتو ترجمه درته وکړه، هره خبره بار بار خپلو زنانو ته ذکر کړي. الله دې پر دې خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. اعوذ بالله من